السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو دارالقرآن پنجپیر کې یو او د باترای په غاړه باندې لګیا یو طلبه راغلي دي د اجتماع پنجپیر دپاره کم د باترومونو سیسټم چې دی هغه روان کړی دی راځو به دې خوا نورم کسان ورسره دي مشران ورسره دي تپوس به دې کوو چې دا د کومې مدرسې طلبه راغلي دي زمونږ ضلعي امیر مفتی اکمل صاحب هم لګیا دی نمایندګۍ له راغلی دی کارګوري دا اوس د باترومونو کار دی انشاءالله دا د ډېر کلي نه راغلی دی مفتي مصدق شاه صاحب دی او د هغوی طلبه دي راځو تپوس یې نه کوو چې دی څومره کسان راوسېدي او څه ډیوټي ته دی مفتي صاحب السلام علیکم دا ملګري مونږ انلاین کړي دي ځان سره تاسو خپل تعارف وکړئ اول او بیا ووایئ چې تاسو ته کومه ډیوټي حواله کړې ده څومره ملګري تاسو راوسېدي او دې څه ټوله کارګزاري بیان کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو محترم ورو جناب سایرالي صاحب یو څو خبرې وکړې تپوسونه یې وکړله شاته ودرېږئ زما مصدق شاه نوم دی د ګودر کلي یم او د ګودر کلي مدرسې علوم القرآن خادم یم د هغوی خدمت راته حواله دی اوس په اجتماع کې زمونږ نننی ورځ زمونږ د مدرسې خدمت و زمونږ طلبه کرامو ته د بدرۍ کې د لغونډې کې دیوال کولو دا حواله شوی دی چې ورسره بیا مشران ښه ترتیب کوي فلحال زمونږ طالبان په دغه باندې لګیا دي تقریبا 40 پورې کسانو زمونږ د مدرسې نه د خدمت لپاره راغلي ټولو کتونکو ته د اجتماع د شرکت دعوت وکړي او خصوصي دواګانې مو کړي چې الله تعالی د اجتماع په خیر کیفیت سره سرته ورسوي او چې د کومو مقاصدو لپاره مقرر شوې ده چې هغه پکې الله تعالی برابر کړي. ډېره مننه مفتي مصدق شاه صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې د هغوی چې کوم کار و د هغوی چې کوم ذمواري وه نو هغه یې تاسو ته بیان کړه دا ملګري تاسو ته ښایي او بیا هاخوا ځو میدان ته هم ځو میدان به هم ګورو انشاءالله چې په هغې کې د کوم ځای کسان لګیا دي ملګري چې موږ سره د کم ځای نه آنلاین دي نو موږ ته د خپل ځای نوم حاضر راولېږئ چې موږ ته هم پته لګي چې موږ سره ملګري د کم ځای نه زموږ دا ویډیو ګوري د خپل کلي نوم لازم راولېږئ اواز به سلو وي ما لاندې مایک ځان سره نیسلی دی ټول طالبان د اوبو نه د بدرۍ نه ګټې راوباسي دا ورې څومره په ګرانه باندې اواز څنګه دی ملګرو ته اواز څنګه راځي
ملګری موږ سره ښه د لرې نه روان دي او کوشش کوئ ملګرو دعاګانې کوئ د اجتماع دپاره چې الله پاک په خیر خیریت سره وکړي. ملګري هم ځان سره راولئ د اجتماع دپاره ملګري تیار کړئ چې ثوابونه د ټول وشي. انشاءالله خپل کوشش کوو هلته میدان ته هم ځو ګورو حالات معلومو که ژوند وفا وکړه بیا به راځم تاسو سره انشاءالله د لوی الله په امان.